حسن صاحب د افغان کډوال روان دي خپل وطن ته ډېرې سي ګیلې مانې هم راځي د خلکو شکایات هم دي اول راته دا ووایه چې د دې د تیاري څنګه روان دي د خلکو د دې تګ حوالې سره ګوره پرون خو د هغوی اخري ورځ به چې کوم ولنټري ریټرن یعنې په خپله خوښه د تلو هغه ختم شوې ده خو نن هم زیاتره افغانان موږ وکتل چې هغه په خپله باندې روان دي حکومت په هغه پیمانه باندې هغه پکړ دکړ نه دي شروع کړی خیبر پختونخوا کې هم او په پنجاب کې هم خو ریپورټس دا راځي لکه د حکومت ته طرف خدا ډینای کېږي خو ریپورټس دا راځي چې خلکو باندې ځای تنګ کړی دی دا انسټرکشن ورکړی شو دي چې څوک له په کرایه باندې کور ورنه کړي د هغوی کاروبارونه چې کوم دي هغه سویس کېږي نور دا دی چې نن په تورخم باندې بیا راشو ډېر زیات د چمن د لارې ریپورټس نه دي راغلي خو په تورخم باندې د پرون د شپې نه پرون چې ما پروګرام کولی وی چې 1500 ګاډي چې دي دا د جمرود نه واله تر لنډي کوتله تورخمه پورې چې کوم دي دا په لاره باندې ولاړ دي نو ډېر یو میسیو اپریشن دی او ما په خیال لکه ښکاري داسې چې د حکومت هغه همره تیاري وکړي سر د افغان حکومت د افغان سفارتخانه چې کوم دغه لګوي یا الزام دی یا کوم خبره کوي چې یاره د خلکو مس ټریټمنټ کېږي نو دې کې تاسو حقیقت یا څه ګوره ما په خیال کافي حده پورې خو زه یم چې د دوی دا خبره ټیک ده اخی یو وجه دا ده چې یو خو لکه ابرپټ دا کار شروع شو دلته کې داسې خلک شته دي چې هغه د کلونو نه دلته کې دي 10 کالونه 20 کالونه اوس هغې ته فوري توبه بل دا ده چې د خلکو دا خیال نو چې یاره د حکومت په خامخا دا فیصله امپلیمنټ کړي ځکه مخکې هم دوی دا کړی وي بیا به واپس شو نو زما خیال دا دی چې د هغوی خبر کافي حده پورې دغه شته چې یاره د خلکو سره پکې ځای په ځای باندې زیاتي کېږي په لاره باندې پولیس خلک تنګوي پولیس د خلکو نه رشوت اخلي خلک د کورونو نه ویستلي کېږي د خلکو مالونه چې کوم دي هغوی ته د هغې اجازت نه ورکړی کېږي نو مسلې ډېرې دي بل سر د حکومت تیارې په رښتیانو ځکه چې دا خبره هم کېږي چې حکومت چې دی د هغې تیارې ده د انخلا لپاره پوره نو بیا هم هغوی یو شاټ شان نیټه کې دا هر سره یاره ما خیال دا خبره بالکل ټیک ده او دا وجه ده چې دا صورتحال دی که د دوی تیارې وې نو دوی به بېګا په تورخم کې چې کوم دی به هولډینګ سنټرز نه جوړول مرکزونه به نه جوړول که د دوی تیارې وې نو دا په تورخم چې پرون کم رش و دا به دوی ته نه جوړېده دوی پرون نه چې دی هغه د نادره سنټر یې دغه کړلې 1122 دغه کړله نو زما خیال دا دی چې حکومت په خپله شور نو خاص کر صوبایي حکومتونه چې دا فیصله به امپلیمنټ شي هغوی هم لکه د افغانانو وی چې پخوا هم دا فیصلې شوي دي بیا نو دې ځل به هم دا ده نو دا خبره بالکل ټیک ده ما ته داسې ښکاري چې بغیر د څه تیاري نه بس فیصله شوې ده او بیا د څوک شور نه و چې انټرنیشنل پریشر به راځي لوکل پریشر به راځي د دې خبرې نه به حکومت په شا کېږي حکومت په شا نه شو نو په دوی باندې هغه شی فوري طور باندې راغلی دا حقیقت دی چې هغه تیاري نه و سر دا نیټه تېره شوه که نه 31 تاریخ اخري نیټه وه د دې نیټې نه پس کېږي تاسو آیډیا ورکولی شئ هغه خلکو لا کوم چې افغانیان پاکستان کې پاتې کېږي چې د کاغذاتو مسلې زه خو دا وایم چې حکومت له پکار دی چې یو میاشت 2 میاشتې نورې ورکړي کم از کم 2 میاشتې خلکو له ورکړي چې تاسو خپل بزنسز که د چا دي هغه دغه کې څوک چې ځکه دې ټیم کې ګوره ټرکونو والا هغوی ایکسپلایټ کوي ځکه ټرک والا وایي چې ضرورت که د چاته 100,000 کېږي نو 1 لاک دې غواړي ټیک شو داسې چې هغوی کوم سامان خرڅوي ایون چې چرګان خرڅي غوا خرڅي چیلې خرڅي خلک وي دی بیا چېرته بوځي خو سبا به دې ځي نن بیا خرڅي ایکسپلایټ کوي خلک ایکسپلایټیشن کوي نو زه دا وایم چې هغوی خو به روان دي اوس هغوی ځي هغوی ته دا پته ده چې دلته د هغوی نور ژوند دغه نشته خو زه یم حکومت ته به موږ دا اپیل کوو چې یاره یو 2 میاشتې وله پکار دي چې ورکړي چې په دې 2 میاشتې کې تنګۍ نه چې خلک په خپله ولنټري دغه سره لاړ شي او دې کې یو خبره لکه زه کومه پروپیګنډې حوالې سره سوشل میډیا باندې ګوره ډېره غلطه پروپیګنډه روانه ده ټیک ته موږ ته پته ده تیاري نشته دغه نشته خو د ماشومانو تصویرونه خلک اخلي هغه بیا ایکسپلایټ کوي په دې کې بیا انټرنیشنل میډیا هم انګیج ده پکې سوشل میډیا هم انګیج ده پکې نو دا ده چې زه وایم چې په دې حوالې سره هم خلک لږ سوچ وکړي چېرې درې پروپیګنډې ته دغه د پروپیګنډې په ځای باندې یو پازیټیو ریپورټینګ پکار دی حکومت ته اپیل پکار دی چېرې دا مسله ده دا یو هیومن کرایسس دی په دې په ځای باندې چې کوم دی ټایم ایکسټینډ کول ټیک شو د پروپیګنډې د وجې جي بعض اوقات صحیح چې کوم مسایل وي هغه مخې ته رانشي خلک هم په دغه باندې فوکس کړي نو هغه اصل مسلې چې تاسو ته ما یاد کړئ چې د خلکو نه څیزونه ارزان خرڅلي کېږي خلک په زور دغه کېږي د خلکو ایکسپلایټیشن کېږي د دې ایکسپلایټیشن بچ کېدلو نه چې دی پکار دی چې موږ دوی ته ټایم ډېره مننه حسن صاحب تھینک یو